أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس او تیاد کا اغا وخ قلنا کلچ مونگا اویل للملائکة فرښتوتا اسجدوا لآدم تاسو سجده وکئ د سلامتی یا د تعظیم آدم علیه السلام ته فسجدوا پس ټولو سجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابا ابلیس انکار وکړو د سجدې نه ابا یأبا معنی ده انکار کول واستکبر او ځان لوی وګڼو تکبر وکړو وکان من الکافرین او شو د ابلیس د کافرانو نه دویمه معنی دا ده وکان من الکافرین او و د ابلیس د الله جل شانه په علم کې د کافرانو نه وقلنا او مونږ اویل یا آدمو اے آدم اسکن انت اسیگت وزوجک او ستا بیبی الجنت پا جنت کی وکولا منها او تاسو دوار خوری منها د جنت د میوونا رغدن پراخه حیث شئتما چرته مو چې خوښوي یا کوم ځای نه چې غواړئ ولا تقربا او تاسو دواړه مه نږدې کیږئ هذه الشجرة دې ونې ته شجره د ونې ته ویلی کیږي فتکونا نو که چرې نږدې شوئ نو فتکونا نو شی به تاسو دواړه من الظالمین پزان باندې د زیاتی کوونکو نه یا شی به تاسو دواړه د نقصان اوچتوونکو نه فازلهما الشیطان عنها پس اخویول د دواړو لره شیطان عنها تدیونی په وجه باندې فازلهما الشیطان پس شیطان اخویول د دواړو لره عنها تدیونی په وجه باندې دا مونږ د هغې صورت معنی وکړه کله چې دا ها ضمیر دا د ونې ته راجي وي او که چرې دا ها ضمیر دا جنت ته راجي وي نو بیا یې مناسب ترجمه دا ده فازلهما الشیطان چې شیطان دا دواړه لرې کړل عنها ته د جنت نه او ته دې معنی تایید دا یو بل قرات هم کوي فازالهما الشیطان فاخرجهما پس راوی ویستل دا دواړه پس راوی باسل دا دواړه مما د هغه نعمتونو نه کانا فیه چې و دا دواړه په هغې کې وقلنا او مونږ وویل اهبطو تاسو کوز شئ بعضکم لبعض تاسو کې به بعض د بعضو دپاره عدو دښمنان وي ولکم فی الارض او وی بس تاسو دپاره فی الارض په دې ځمکه کې مستقر زید اوسیدو ومتاع او فایده اوچتول الی حین د یو وخته پورې فتلقى آدم من ربه فتلقى پس زده کړل آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات یوسو کلمی فتاب علیه پس رجوع وکړه الله جل شانه علیه په آدم علیه السلام باندې یعنی
د آدم علیه السلام توبه قبول کړه. فتاب علیه پس الله د آدم علیه السلام توبه قبول کړه. انه یقینا شان داده هو التواب الرحیم چې الله جل شانه ډیر زیات توبه قبلون کې الرحیم او ډیر زیات رحم کون کې او مهربان دی. قلنا مونږ ته فرمایل اهبطو تاسو کوز شئ منها تدی زینا جميعا طول فإما يأتينكم مني پس هر کلا یأتینکم چې راشي تاسو ته مني زما د طرفنا هدن سه هدایت. فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت فلا خوف علیهم پس نبوي سویره علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون او نب دوی خفوي یعنی نب په دوی باندې خفګان راځي. والذین کفروا او هغه کسان کفرو چې چا کفر وکړو وکذبوا بآیاتنا او دروغ یې وګڼل زمونږ آیتونه اولئک اصحاب النار هم دغه خلق دا د اور والدي هم فیها خالدون او وی به دوی په دغه اور کې خالدون د همیشه د پاره. د دې آیتونو یو ځل بیا مونږه روانه ترجمه کو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او ته یاد که هغه وخت کله چې وویل مونږه فرشتو ته چې تاسو سجده وکئ سجده د سلامتی یا سجده د تعظیم آدم علیه السلام ته. فسجدوا الا ابلیس پس ټولو سجده وکړه سوا د ابلیس نه. ابا واستکبر انکار وکړو او ځان لوی وګڼو. وکان من الکافرین او و دی یا شو دی دو کافرانو نه. وقلنا او مونږ وویل یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة ای آدم اوسیږه ته او ستا بیبي په جنت کې. وکلا منها رغدا حیث شئتما او تاسو دواړه خورئ د جنت د میوونه پراخه کوم ځای کې چې تاسو دواړه غواړئ. ولا تقربا هذه الشجرة او منځدې کیږئ تاسو دواړه دې ونې ته فتکونا من الظالمین پس شی به تاسو د زیاتی په خپل ځان باندې د زیاتی کوونکو نه. فازلهما الشیطان عنها پس شیطان لرې کړل دا دواړه د جنت نه یا پس وښویول دا دواړه شیطان عنها ته دغې ونې په وجه باندې. فاخرجهما مما کان فیه پس دا دواړه را وباسل د هغې نعمتونو نه چې و دا دواړه په هغې کې. وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو او مونږ دوی ته وویل چې تاسو کوز شئ ځینې به ستاسو نه د ځینو دپاره دشمنان وي. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین او وی به ستاسو دپاره په دې ځمکه کې ځای د اوسېدو او فایده اوچتول د یو وخت مقرره پورې. فتلقى آدم من ربه کلمات پس زده کړل آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمې. فتاب علیه پس الله جل شانه تدې دا توبه قبول کړه. انه هو التواب الرحیم یقینا الله جل شانه ډیر زیات توبه قبلون کې دی الرحیم او ډیر زیات رحم کون کې دی. قلنا اهبطوا منها جميعا او مونږ فرمایل اهبطوا تاسو کوز شئ منها تدې زینا جميعا ټول. فاما یأتینکم مني هدن پس کچری راشي تاسو ته زمونږ د طرف نه سه هدایت. فمن تبع هدایا پس چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو نه به په هغوی باندې څه یره وي او نه به په هغوی باندې څه خفګان راځي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او کوم خلکو چې انکار وکړو او دروغ یې وګڼل زمونږ آیتونه اولئک اصحاب النار هم هغه دي دوزخیان یعنی هم دغه خلق دا د اور والدي هم فیها خالدون او هم
او هغوی به په دغه اور کې د همیشه دپاره وي.